السلام علیکم ملګرو، زم تاسو ورو تاسو ملګری جنید خان په جنید خان افیشل چینل کې د هر کله وایم یو ډیره خوندوره ویډیو د سره شریک کوم د مسافرو مشغولتیا. دا ویډیو ګورئ جی، دا پلی کوم جو ګورئ مسافر څنګه ځان مشغولای په مسافرۍ کې. دا ګورئ جی، او دا ظالم دا چې د مسافرو لوبي دي. ګورئ چې مخکې پکې څه کېږي. ټول ټالې پې چیپ کړو. اوس ګورئ د چا لمبر به پکې راځي. ویه اوس ګورئ جی، بس دا یو وړه غونته ویډیو له یو مسافر راولېږله یاره تاسو سره شریکولو دپاره چې په دې باندې ریاکشن وکړي. نو د مسافرو مختلف قسم تاسو له پته را څومره ټینشنونه وي د هغوی، څومره غمونه وي د هغوی، د هغه غمونو غلطولو دپاره، د هغه ټینشنونو د ایرېدو دپاره ای مختلف قسم ډیره کې چې را یوځای شي، ګپې شپې لګي، مختلف قسم لوبې کوي. نو دا مسافرو جي د خپلې مشغولتیا لپاره دا یو نوی ګیم یې کولو. ډېر زبردست ګیم خو دا ویډیو لږه شارټ وه، نو ډېره مزاحیه ویډیو وه، خانه کې وله سر له رابغولو. نو تاسو له پته راځي چې د مسافرۍ ژوند ډېر زیات سخت وي. دا چې څوک مسافر یې له پته لګي، د چا کور والا مسافر یې له پته لګي، د چا رور وي، د چا خاوند وي، د چا داسې کور والی مسافري چې یو پسې خفه کېږي. نو مسافري ډېر ګران ژوند دی جي. مسافري هر څوک کولی هم نشي، او ځان په شوق سېزل، ځان په بل وطن کې سېزل، د خپل وطن نو لرې او په بل وطن کې ځان سېزل د خپلې فیملۍ دپاره دا ډېر غټ کار دی. په کلونو د ملک نه بهر وي او په کلونو باندې ملک ته نه راځي، په کلونو باندې د ملک غم خاده کې شرکت نشي کولی، د کور کلي اذان نه اوري، د کور کلي حجره جومات کې نه شریک کېږي، د کور کلي مړي خادۍ کې نه شریک کېږي. نو ډېر ګران کار دی مسافري یار. مسافري چې څوک کوي د هغوی نه تپوس وکړئ، د هغوی د زړه باندې لاس کېږدئ، تاسو له پته ولګي. دا کم کسان چې دلته وي پاکستان کې او دوی مسافرو پسې بد وي یا مسافري کړې نه وي خپله، او وایي چې مسافري اسان کار دی، دا چې کله دی لاړ شي دی له پته ولګي. ډېر داسې خلک دي چې مسافرۍ نه راوتښتي، مسافري ونه کړي، د 15 ورځې تېرې کړي او واپس پاکستان ته راځي، مسافري نشي کولی. نو داسې ډېر خلک شته، او داسې ډېر خلک شته چې په کلونو باندې د ملک نه بهر په 2-3 کاله خو عام خبره ده، نن سبا هر مسافر 2-3 کاله بهر تېروي. خو داسې مسافر ما کتلي چې 7 کاله، 10 کاله، 15 کاله پورې بهر وي او خپل ژوند هلته سیزي. دلته را یو فیملی خوشحالۍ ورکولو دپاره، یو فیملی سپورټ دپاره هلته خپل ځان سیزي. نو بیا هلته تاسو ګورئ چې دی د خپل غم څنګه غلطوي. بس دا خو ځوانانو او خپل غم یې غلطولو، خپله مسافرۍ کې ځان مشغولولو. نو دا یو شارټ غونتې ویډیو تاسو سره ما شیر کړه. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. د نور ویډیوز کتو دپاره جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، کامنټ کې مو سره خپله رای ضرور پیش کړئ. والسلام.